د روجې میاشت ده، 18مه روجه ده او د جمعې ورځ ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د خپلو ملګرو مدینې نه بار لاړ. لایک کې شریک د الله د رضا د پر دا د قران درد د قران ترجمه په پښتو او اردو دواړو کې. بس د دین ویډیو د قران ویډیو اذان دا څوک لایکي نه، شیطان نه پریدي. ورسې د الله د رضا د پر لایکا ته وګوره، په هر یو ویډیو لایک نه راځي، په ویډیو لایک نه راځي. د دین ویډیو لایکي نه او شیر کوي نه، شیطان نه پریدي. بھائی شیر کوي د الله د رضا د پر شیر کې خلق په قران درس اوري. او دا سورته انفال دا 11 نمبر آیات نواله تر 14 نمبر آیات پورې په پښتو په اردو کې ترجمه ده. او مخه ته چې ویډیو اخیره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي چې مخه ته ورشه ان شاء الله تعالی دې کې بیا تاسو ته دغه خي قران الفاظ بم خي وتبکته اردو هم لیکل شوی. او پښتو کې با مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے دا بتاو ستا لفظی او ډیر غټ تفسیر سره ترجمه خي. مقابله کې د مکی مشرکان دی لوی لوی سټه ابو جهل داغي قیادت کوي. هغه سره هر قسمه وسله ده، وسایل دي، اسباب دي. او دی طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری دي 314 او د دشمن تعداد دی زر تنه. دشمن چې کم طرف ته ولاړو نو دغه ځای مټوا اوبو ورته هم نږدې وي. او بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ملګری ور سره دي. او د دې قسمت کې داسې ځای راغی چې هلته شګه ده، سړی پکې کلک ودرېدی نشي، اوبه نشته، یو پریشانتیا ده. دشمن مخامخ ته هر قسمه اسباب وسایل وسله ور سره ده او موږ تعداد کې کم یو، اوبرانه هم لري دي او یو ځنګل دی، صحرا ده، لاندې شګه ده. نو دغه شپې الله باران وورو. نو چې کله باران وورید د دې دا کوم ازمکه چې وا شګه نو دا کلکه شوه، دا ورته الله فرش کړ. اوبه راغلی نو دی او د سونه وکړل، غسل یې وکړ، خپل د اوبو لوښي ډک کړه، څاروو منې اوبه وڅښولې، نو ډېر زیات خوشحاله شو. او بل طرف ته چې کوم طرف ته دشمن دی هلته مټه وه. نو چې کله باران وشو هغه مټه خټه شوه، نو د هغې خپې اوس کلکېدی نه شي، ښویږي. او دی ډېر زیات ستړي وو، پریشانه هم وو، افراد کمود دی، دشمن ډېر زیات دی. نو دی منی الله پرکالی راویس او خوب راغی. علما لیکي چې د جنگ میدان کې خوب راتلل دا د الله طرف نه ډېر لوی نعمت انعام دی، امن دی. چې دشمن مخامخ دی او وسله لاس کې ده او د ټوپک شپېلې تا ته نیولې ده، نو دا ځای د یری دی، هلته کله خوب ورځي. لیکن دی منی الله خوب راویس. چې کله پې خوب راغی نو دی بالکل ریلیکس شو، پرسکونه شو، دماغ بالکل فریش شو او تازه دم شو او تیار شو، بالکل بیدار او ریډي شو. نو د جهاد او د جنگ میدان کې خوب راتلل دا د الله نعمت دی او امن نښه ده. او سبق کې خوب راتلل، درس کې خوب راتلل، بیان کې خوب راتلل، یا مانځه کې خوب راتلل، یا تعلیم کې خوب راتلل، نو دا د شیطان طرف نه دی او دا من دی. دلته الله هغه منظر ذکر کوي، اذ یغشیکم النعاس، یاد کئ هغه وخت کله چې پټ که تاسو لرا پرکالی، خوب در باندې راغی، امنتم منه، دا امنو طرف د الله نه،
اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ ک تاسو لرا خو پر کالی امنتم منه امنو طرف د الله نا وينزل عليكم من السماء ماء راوی وی وراو تاسو باندې د برینه باران ليطهركم به چې پاکي تاسو لرا دی او سرا ويذهب عنكم رجز الشيطان او بویت تاسو نا وسوسه د شیطان شیطان راغله او د انسان شکل کې او دی ته ویل چې تاسو بس کوي تاسو خو د لاندې شګی دي او بدر سره نشته دي تاسو کم یې دشمن ډیر زیات ته دا بس کیږي وسوسه اچولې والله باران ورو هغه ټولي وسوسه ختم شو ليطهركم به چې پاکي تاسو لرا دی باران سره ويذهب عنكم رجز الشيطان او بوزي د تاسو نا وسوسه د شیطان وليربط على قلوبكم او کلک کی زړه تاسو ويثبت به الاقدام او کلک کی دی باران سره قدمونه تاسو چې کله زړه کلک شو نو قدمونه هم کلک شو اذ يوحي ربك الى الملائكه کله چې حکم کو ربستا ملائکو تا فرشتو تا انی معکم یقینا ز تاسو سره ما اے فرشتو ګړندی لاړ شئ او دی مسلمانانو ته وای چې تاسو سره زما امداد در سره دی انی معکم ز تاسو سره زما امداد تاسو سره دی فثبتوا الذين آمنوا نکلکای مومنانو لرا دیلا زیر ورکا خوشاله کا چې دی کلکش سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زرد چې وا بچوم پزړونو د کافرو کې رعب یرا فرشتي راغلي وي زر فرشتي بیا 3000 بیا 15000 صحابه فرمایي چې کله به موږ دشمن باندې گزار کاو نو داغه سر به مخ کې قطر تاو شو نو موږ به پوه شو چې اسمان نه مخلوق راغلی دی فرشتي زموږ ملګرتیا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل ملګرو ته وی دې کې با ابو جهل مرداریږي دی پلانې کې با ولید مرداریږي دی پلانې کې با شیبه مرداریږي د یو کافر نوم یې اغسته او زه خو چې دلته ودا پلانې مرداریږي سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب زردا چې وا بچو پزړونو د کافرو کې رعب یرا فضربوا فوق الاعناق نو او وهای پاسا د سټونو سړ د پاسه خو کبرای دا فضربوا فوق الاعناق او وهای دین سټونا دا کبرای سټونه دی وای وضربوا منهم كل بنان وهای د دینا هر بند په بند دا ګوتی ته نه کټ کای دا بندونه دی وهای چې بیا د مسلمان خلاف تورا وسنه پورته گئی سټونه دی ووا او دا کپړې دی نه ووای او دا لاسونه دی ووای چې بیا چرته وسله او چته نه کی ذالک دا زکا بانهم شاقوا الله ورسوله دی خلاف کړو د الله او د پیغمبرنا ومن يشاقق الله ورسوله سوک چې خلاف کوي د الله او د پیغمبرنا فإن الله شديد العقاب نو یقینا الله سخت سزا ورکوونکی دی دا قانون تر قیامت دی کم سړی چې د الله قانون خلاف قانون جوړي او د الله د پارټۍ خلاف پارټي جوړي نو دا به جامي ذالکم فذوقوه ذالکم دا تاسو کافر سزا ده فذوقوه نوئی سکے وان للکافرین عذاب النار دا خود دنیا سزا ده ابو جهل مردار شو لوی لوی کافر سټي او یا مردار شو او یا قیدیان شو
او د کافر ملا ماته شو ذالکم دا سزا ستاسو فذوقوه وسکی دی لرا دا خو د دنیا شرمندگی ده وان للکافرین عذاب النار او یقینا د پاره د کافر عذاب د جهنم بیا ده دا خو د دنیا سزا وا او د آخرت جهنم ور خلا پاد دي وان للکافرین عذاب النار او یقینا د پاره د کافرانو عذاب د اور جهنم ده ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزا د پاره زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او د علماء بیانات د دین خبرې د الله رسول د پسند خبرې په لایک کېدو په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي علما نه تپوس وکړئ او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غډېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي څومره اوچته خبر ده خپل بچو ته د قرآن ترجمه د قرآن بیانونه د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ او د غډېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ او مه د ډانس او د غډېدو فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ دې مثال د ګوایي دی دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی دا راته ووایه د قرآن ترجمه د قرآن درس اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي په آخرت به هم په کار راشي صحیح ده که نه انشاءالله او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو بل دا کومنټ ورکوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي کومنټ څوک ورکوي نه که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست ده دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه څه مشوره نه راکوئ بس چپ ناست نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ په واتساپ باندې چاته چې ولېږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي شر شدت به نه کوي ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک ته تاسو له شفا راکړي ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو الله پاکو آپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي امین ثم امین او په کومنټ کې کم څه کم امین ووایه نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي به سیده که نه السلام علیکم